واده موضوع دا واده کړي کوم دي دلته لګ راشه دي زته څه ته وایم نه راځي نور ته زخم معلومه توجه دلته راشه څوک سید الرحمن سليمان بل کوم دي راشه توجه راشه کنه تشریف راوړه کنه ها جی محمد سات څه مخکې راشه یو مولوي صاحب تاسو ته مې خفه کېږئ به نه نه دلته د مارانو خبرې کو نه د عذابونو نه د لړمانانو دا خبر به صفایي نه د ته عذابونه یم نه د ته قبر یادوم نه ماران نه لړمان دا په جمعه کې وایه په منبر چې کښېني په مخبره کې وایه اوس که په ما ته دلته د عذابونو او د وعیدونو خبرې کې نه کېدای شي بېګاله د شپې دوی د خوب هم ور نه شي د تا خپله واده کړي په دې دا ښادي ولې خرابې خو د خوشحالۍ موقع د خبرې به د خوشحالۍ کوو چې دا ستاسو ذهن کې پیل دا خبره پرته وي په مسله پوه شوې د غم خبرې نه کوو د ویر د جړاګانو د عذابونو د مارانو د لړمانانو موضوع واده ده د نکاح موضوع ده خو د موضوع مطابق خبرې کوو توجه مونږ د شریعت پابند یو د څه پابند یو د څه پابند یو دوی مې ځکه راوغوښته دا چې په واده کې هغه بل قسم مخلوق راولي که نه واده کړي بیا په غېږ کې تشریف فرمایي چې د مولیانو پروګرام یې واده کړي دوربین نه خوردبین کې هم نه ښکاري توجه خدای ته سلام عقیدت او خراج تحسین په دې پیش کوم چې دا په دې شهیدو کې واحد دا د امیر صاحب بچي دي چې په واده کې علما مولیان راوسته قسم بالله درته وایم موږ مولیان ودونو کې څوک نه راغواړي څه شو دلته به بلا شي چا راته د جنازې رنګ کړي جنازې نه راشو چا وایي چې دویمه ده او درېیمه ده څه شو فرقان څه شو تازه خادی له راغوښتیم که غم له ووایه غم له څوک وفات شوي وو که نه راغلي موږ مولیان نه دا زما دا ټول علما ملګري موږ په ودونو کې څوک نه راغواړي موږ په خادی کې مولا د سره څوک راغواړي نه موږ باره کې د دې خلکو څه عقیده ده وایي دا مولیان په خلکو خادي خراب وي وایي دوی ورته چې ډمان مه راولئ جړاګان مه راولئ ګډېږئ مه سنډېږئ مه توجه په ودونو کې مولا نه راغواړي زه دوی ته سلام پیش کوم چې تا په خپلې خادی کې علماو له دعوت ورکړه تا قاري صابر صاحب له دعوت ورکړه نعتخواني وکړله علما دې راوغوښته توجه او په مړو کې پلار یې چې مړي د شپې 3 بجې امام ته دروازه ډبوي چې امام صاحب چیرې یې څه چل دی خیر امام صاحب پلار مې مړ دی لامبوي به هم ته دی په مولا لامبوي ما ته په دې سوشل میډیا چا ویلي وایي مړي لامبوه ما ورته زه درله ژوندي لامبومه توجه ما ته وایي چې زمونږ شوبس کې ګوتې مه وه ما ته داسې د انډیا مادوري توجه مونږ د شریعت پابند یو د څه پابند یو د څه پابند یو واده نکاح کې 4 حروف دي نون کاف الف اور ها په نکاح کې څو حروف دي نون کاف الف ها په نکاح کې حروف 4 دي آسماني کتابونه 4 دي مقرب فرشته 4 دي مسلکونه 4 دي د پیغمبر یاران 4 دي آسماني کتابونه 4 دي او داس کې فرض جنازې منځ کې تکبیرونه 4 دي جهاد کې حروف 4 دي پهلا فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي وایا تبلیغ کې میاشتې 4 د پیغمبر یاران ما په تخبیه کې بیان کوم د شیرګړ محتمم صاحب د ذل مردان جمعیت علماء اسلام امیر مفکر اسلام مفتی محمود د قافلې سرخیل شیخ قاسم صاحب تشریف فرماو ما وی یاران 4 د پیغمبر یاران 4 موسمونه 4 مذهبونه او داس کې فرض آسماني کتابونه 4 تبلیغ کې میاشتې 4 یو کاکا پاسد ماته مفتی صاحب دام پکې وای چې ودونم 4 ما چلو مسنا ثلاثه ورباع ودونه 4 ودونه دومره کور یې راولي چې ویلې مې اوسې د شپېل بریتونه پرېښي دي وایه ودونه په زوره وایه ودونه په دې ډبل میکونو کور ته مه واځلاړ اوس مې د لکار وکته او ستاسو د زنانو دومره تجربه ده چې په تاسو کې د خپل کس اواز هم پېژني ولې په موبایل ورته پته نه لګي چې د هغې پلار رینګ کړي د هغې توجه اوس مې د لکار وکته ودونه په زوره وایه ودونه کور ته اواز ورسېده کور به درته ناستی
هغه ته پتر چې مفتی صاحب خو اسم داسې دي نو تاسو څنګه وی چې څلور بهرحال په نکاح کې څو حروف دي پهله حرف نون دی څه سبق درته څه خیم سبق در ناوروم توجه د سیاسان کار خو نه دی واده کول توجه آسان بھائی ډیر آسان بنی لګ بګرانی پہلا حرف نون دی په نون کې اشاره نان اور نفقه ته ده نفقه نفقتن د خزی نان نفقه په خاون واجب ده د خزی نان نفقه په خاون ده نو هغه سړی به نکاح کوي چې د خزی نان نفقه پوره کولی شي اس ټوپونه مو چې مالم واده وکړه دیم حرف کاف دی کاف کی اشاره یو د علماء کرام اصطلاح د کف کې به نکاح کوي سکی کف اوس خو عوام په دې جبه نه شم پوهیږي کف کاف کی اشاره کسوتن ته ده لباس کلاس کپڑے د ضرورت مطابق لباس دا د زنانه په خاون واجب دی دا بوله وروړي که مخکې د سنگل شاپینګ کو اوس به ډبل کې ځکه ثواب هم دله ډبل کو دا ناواده کړي چې دا څومره ناست او دا خوارې خولې نیولي دا ناواده کړي 70 رکعات مونځ دا واده کړي 2 رکعاته نفل ته افضل دي ځان لړو او دا تندي مګې را مګې دوی چې 2 رکعاتو کې ستاسو 70 رکعات د دې د 2 رکعاتو خو تاسو ته وایم اصل چې صرف بیا 2 رکعاته کوي توجه دا وې دا ثواب ورته ډبل ولیکو اشرف علي تانی صاحب وی پہلے ورته حقوق الله متعلق چې واده کو حقوق العباد ورته متعلق چې ذمہواری ډبل شو الله ورته اجر او ثواب هم ډبل کو نو بیا ما پکې دا وې شاپینګ هم ورته ډبل کو توجه مخکې مردانه ویرایټي کې ګرځې دي اوس به قدم پړک سوټ هم راوړي توجه دریم حرف په نکاح کې الف دی الف کی اشاره الفت ته ده څلورم حرف ها ده ها کی اشاره حلاوت ته ده په نکاح سره حلاوت په نکاح سره لذت په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره حلاوت راځي سرور په نکاح کې وي مزه په نکاح کې ده دین نکاح ده حیا نکاح ده وفا نکاح ده لذت نکاح ده اور د نکاح نه علاوه چا بل لار اختیار کړه هغه کې مزه سمجھنے والے سمجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے غیر مزہ چاچی دا نکاح نا علاوہ لکه چاوی پارٹنرشپ بل لار اختیار کا غیر مزہ رب کائنات قرآن عظیم الشان کی پدری موقع دا سکون ذکر کری پہلا مقام دانی الا بذکر اللہ ہاں دا اللہ پا ذکر کی سکون دی دویم وجعل اللیل سکنا شپه چې راخوره شي شپه کې سکون دی او دریم چې نکاح دی وکړه په نکاح سره زنا ته نږدې شو یا تا ته را نږدې شوه تو میرے رب نے فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو د سکون لار د نکاح لار دا اسلام